सूरत الرحمن आयत नंबर 62 दी अल्लाह समर को विश्तम सिपारा सफ़ा नंबर 38 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिन दूनिहिमा जन्नतान فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سورة الرحمن آیت نمبر 62 دی اللہ سمرو کو ویشتم سپارا تاسو لیا چی پرون په سورہ رحمان کی آیت نمبر 46 نواخلا تر آیت نمبر 61 پورې الله تعالی د جنت ذکر وکړو دیزنه الله تعالی د نور د جنتونو ذکر کوي چې دا د ما قبل جنتونو نه په درجه کې لک شانتي کم وي پرونی جنت هغه چې کم دی دا د دینه په درجه کې بلوي وي توسنی چې کم جنتونه دي دا د هغې نه په درجه کې لږ شانتي کم وي خو بیا هم ډېر د صفتونو والا دي الله پاک دې موږ ته دغه نصیب کړي الله فرمایي چې بعضې جنتونه به باغونه په هغې کې داسې وي چې مدهامتان په هغې کې به دونه ګڼ شمېر باغونه به وي چې د هغه باغونو د وجې به په هغه ځای کې تیاره به ښکاري شینوالی به دومره زیات وي چې په باغ کې به سخت ښکاري تیاره شاه ولی الله رحمت الله علیه یو خبره دې ځای کې لیکلې ده هغه ډېره عجیبه ده او هغه دا ده وی بنده چې کله هم جنت ته ځي نو دې به ځان سره د دنیا نه دا ارڅه وړي د عقل کې اوس نه راځي خو د هغې طریقې ښولې ده بنده چې جنت ته ځي نو ځان سره به څه وړي دا شیزونه به ځان سره د دنیا نه وړي او د دنیا نه د وړلو طریقه نبی علیه صلات وسلام ښولې ده او دا حدیث چې کوم دی فضایل اعمال کې هم شته نبی علیه صلات وسلام فرمایي چا چې په دنیا کې یو سبحان الله وویل الله ولا په جنت کې درخت ولګي ونه وته ولګي چا په دنیا کې یو ځل الحمدلله وویل نو الله ولا په جنت کې ونه ولګي چا په دنیا کې یو ځل الله اکبر وویل الله ولا په جنت کې سو لګي ونه ولګي نو دا به انسان دا ذکر او اذکار بکی اعمال بکی التبوت شي جمع کیږي نو د جنت ته د اورلو طریقه دا ده چې نبی له صلوات و سلام خولې ده نمبر 1 نبی له صلوات و سلام فرمایي په ورځ د قیامت ځری خلق به کم دی حوض کوثر ته روان شي دیوانه به کم دی سخت تند وي حوض کوثر ته چوغوري خلق به ولاړي وبس کی نو ځنی کسان به د حوض کوثر ته روان شي نو چې کله دی حوض کوثر ته ورنږدې شي وي د الله تعالی فرشتي به وترای شي وي د حوض کوثر نه به اوشړي او دا کم خلق چې ولاړ دی حوض کوثر ته نو دا هغه کسان وي چې د نیک اعمالو په صورت کې دا التزام ته جمع کړي وي نو بعضې سوداګانې داسې وي چې دا انسان له ګوره په دنیا کې نه ملاویږي دا هغه سوداګانې دي چې دا د پټو سترګو سودا ده او زه تاسو ته بار بار ویم دا داسې سوداګانې دي چې په دنیا کې سړي ته د دې علم نه وي آخرت کې به الله پاک انسان ته دا ښیي دې د وجې نبی علیه صلات وسلام فرمایي کم خلک چې د تیارو کې جمعات ته راځي نو دغه خلکو له چې کم دی د قیامت په ورځ د رڼا زیری دی برمانه پوه شوې اوس دا هغه روشنیانې دي چې مونږ یې ځان ته هلته جمع کوو نبی علیه السلام سو فرمایل څوک چې په تیارو کې جمعاتونو ته راځي نو دې خلکو ته ورځ د قیامت د څه خوش خبریانې دي د رڼاګانو نو اوس دغه رڼا به چې کم دی آخرت کې بنده ته میلاویږي
دا چې کوم دی تور تیارې کې جمعه ته راتګ دا 3 منځونه دي یو د ماښام دویم د ماسخوتن او دریم د سحر نو دې کې چې څوک رالل نو دې چې کوم دی ځان له آخرت کې رڼا پیدا کړه رڼا دې څه مراد ده دی له چې کوم دی د دې د اعمال او د دې د ګناهونه د الله التباب کی رڼا بہت ملاویږي نو دلته هغه ټول ذکر دي د جنتونو ومن دونهما جنتان او د دې دوانو جنتونو نه علاوه دو باغونه نور دي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کوم نعمتونه با تاسو دوانه د خپل رب دروغ غنه مدهمتان دوانه با تکش نبوي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کوم نعمتونه با تاسو دوانه د خپل رب دروغ غنه نمبر 1 دا پدې کې به کم دی باغونه به دویم دا پدې کې وچینی به او دریم دا پدې کې به کم دی میوه به او په میوه کې کم دی بیا قجوري انار به کې خاص ذکر کړو چې قجوري بم کې وی انار بم کې وی او د دې وجه دا چې کله قران مجید نازلېدلو نو په حجاز مقدس کې دا دوه شروع ډیر زیات قجوري او انار نو ځکه دلته دا ذکر کړ فيهما عينان نضاختان او په دې دوه کې به چيني بوي راخوتي دن کې فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کوم نعمتونه با تاسو دوه د خپل درب درو غنه فيهما فاكهه په دې دوه کې میوه دي ونخل ورمان او قجوري او انار بوي فبأي آلاء ربكما تكذبان او تاسو دوانو وکم نعمتونه د خپل درب درو غنه سلورم باغونه کې ال خوبصورتي وي چې انسان سره کم دی خپل خزوي هوري وي بګي داغي ذکر دی بګي نمبر 1 الله فرمای خیرات حسان د جنت هوري چې کم دی کنه د بدن نه بم خستوي او د مخ نه بم خستوي ځنې خزي داسي وي هغه د مخ نه خستوي خو بدن خستنی وي اکثر خزه چې کم دی هغه انتهایی چیتی وي بعض خزه چې کم دی انتهایی لوړی وي او ځنې خزه داسې وي چې دا هغه بدن خسته وي او مخ خسته نه وي دا د دنیا معامل دا د دنیا طریقې دي بعض خزه داسې دي چې مخ خسته دي خدای بدن ټیک نه دي انساني فطرت چې کومه تقاضا کوي او بعض خزه داسې وي چې د هغه بدن خسته وي خو مخ خسته نه د جنت چې کمی هوري دي الله فرمای چې بدن نه بم خسته وي او د بدن نه بم خسته وي د دې د سوې مخ نه بم خسته وي او د غشان د بدن نه بم خسته وي او الله فرمای چې دا ولې بخسته وي دا غي وجه دا حور مقصورات فی الخيام د خزه خوبصورتي چې کم دی کنه دا پکور کې دا نو الله فرمایي چې دغه هوري چې کم دی مونږه په خیمو کې ساتلې دي د خیمونه بهر راوتی نه دي دا به جنتینه چې کله خیمه ملاوي شي په جنت کې به ته محل ملو شي نو چې کله دې محل ته دنه کې به دې کې به ته اور ناشته نو الله فرمایي چې د خزه چې کم دی د مخ خوبصورتي او د خزه چې کم دی د بدن خوبصورتي دا په کورونه کې دنه چې کله پاتې شي نو دا برقرار وي او چې کله دا بهر روزي او د خلکو نظرونه په اولګيږي نو د مخ اغسرې ختم شي نو حور مقصورات فی الخيام او بیا نبی رسول الله والسلام او فرمایل وی هر یو جنتی چې کله الله پاک خیمه ور کوي نو د دې خیمه لمبای چې کم دی د 8 میله وي 8 میله او چې کله یو ادنا جنتی ته الله پاک خیمه ور کوي نو د دې خیمه چې کم دی د دې لمبای ودا بنه میله وي نو وړو کې جنتی چې دا عمل لګ دی خو تل دې جنت ته دله چې خیمه ملاوي کې دا بنه ملي کم اس کم بالکل وړا او زیات نه زیات څومره ده د 8 میله ده نو الله فرمای چې دا حور مقصورات فی الخيام دا مونږ چې کم دی په خیمو کې ساتلی دي دنم ساتلی چار دیواره کې ذکر دي دا حسن څه شی دی برقرار دی بیا چې کم دی پدې کې به د انسان سره خپل د دنیا خزه وموي نو دا د دنیا خزه چې کم وي دا په آخرت کې د هورو نه زیات خستې
نو وی دا د جنت حوري به وترای شي چې ګوره الله پاک زمونږ صفات د په قران مجید کې بیان کړو چې دا پشان د یاقوت او د مرجان دي خدا زمونږ حسن چې کم دی الله په آخرت په قران کې بیان کړی دی او زمونږ حسن نه زیات ستاسو حسن دا ولې دی امر باندې پوه شئ نو ودا د دنیا چې کمی هو د دنیا چې کمی خزي دي ودا بوله په جواب کې وي چې دا زکا چې مونږ په دنیا کې چې کم دی مکلف د نیک اعمالو هم او دغه شانتي مونږ ځان ساتلی وو د ګناهونو نه او هوري چې کم دی بدا الله تعالی پیدا کړی دي نه دي سره د نیکه اختیار شنه او سره د بده اختیار شته او انسان چې کم دی دا یو داسې شیز دی چې دا اوغواړي نو ځان د نیکه تر رابللی شي او چې اوغواړي ځان د ګنانم بچ کولی شي نو د دې عمل د وجه الله تعالی په بندل چې کم دی حسن بزیات ورکی نو دا خزه وته وي چې موږ په دنیا کې د الله تعالی اطاعت وکولو ګناهونو نم ځان ساتلې دي او دغه شانتي د نیک اعمالو کې چې کم دي مونږ مهنتونه کړې دي ځکه الله تعالی مونږ چې کم دي ستاسو نه زیات سره کړې دي حسن را کړې دي دې کې چې کم دي د هغه هورو ذکر دي فيهن خيرات حسان پدې کې غره خایسته خزيبوي فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کوم نعمتونه وا تاسو دوانه د خپل درب درو غنه حور مقصورات في الخيام حور دي محفوظ في الخيام پخیمو کې فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کوم نعمتونه د خپل طرف تاسو دوانه دروغ غنه لم يتمثهن انس دي طلب لاس نوي اورلي انس يو بني ادمهم قبلهم ران الذين ولا جان او نبيرهم فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کوم نعمتونه د خپل طرف تاسو دوانه دروغ غنه ورن مونږه دا خبره کړې وکتا سلیات چی بالغ چې کومي بالغ دا په دوو کپړو کې بنديږي یو ته کم دی استر ویل کېږي بلې ته ابره ویل کېږي د جنت د بالغ چې کم استر دی چې په دنیا کې هغه مونږه انتهایی پاغه کې کم دی بیکار کپڑا هغه اچو ورن الله پاک وکي فرمایلو چې دا به د سبوي دا به د سبوي دا به انتهایی غټ درې خمونه جوړي او اوس دلته الله تعالی فرمای چې د دې د پاسه چې اوس دا کم کور وي وې دې باندې به انتهایی خسته ګلکاری بشي وي اوس تاسو سوچ کوئ چې کله د انسان د لاس ګلکاری وي هغه څنګه وي او چې بیا د الله تعالی په خپل دست قدرت باندې یو بنده ته یو شی تیار کړی وي داغي بسنګ ګلکاری وي دا انساني عقل داغي تصور نشي کولی او الله پاک د موږ تاسو له په جنتونو کې دار نصیب کیه دې د وجه تاسو وګوره دا ګوره یاد ساته او دا انتهایی اهم خبره ده ګوره د بالغ ذکر د دلته په قران او مجید کې هم دی او د دې بالغ چې کوم دی په دې باندې انسان یو خپل قیمتي سر ایږدي نو اکثر خلک په دې باندې کینی د پاسه به एकदम کینی نو دا چې کوم دی یو بے ادبی ده لہذا دې چې کوم دی ځان ساتل پکې دلته الله تعالی به تور نعمت څه ذکر کړی دا بالغ ذکر کړی دی نو په کورونو کې د بالغ چې کوم دی قدر پکار دی متکئین تکیه به لګولې وی اعلی رفرفن په بالغتون باندې خضرن شنو باندې وعبقرین او په فرشونو باندې حسان خایستو باندې فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کوم نعمتونه به تاسو دواړه د خپل دروغ غنئ د بنده ذهن کې راځي چې دا ټول سوره رحمان کې الله تعالی د جنت سو نخول ذکر وکړو چې الله پاک بکې باغونه ذکر کل پاغي کی چینی ذکر کې پاغي کې چکم دے دا ونو سانګي ذکر کې او دغه شان دی پاغي کې محلونه ذکر کل اخره کې پکې خزي ذکر کې انسان چې دا جنت ډېر زیات غټ وي
نو الله پاک اخره کې فرمایي چې بنده یاد ساته د دې جنت د نوم نه چې کم دی ګوره زما نوم هم غټ دی دا الله پاک ګوره څونه غټ قدرت دی جنت ذکر شو کنه نو اول زما غونتی بیا ستاسو زړه کې براغلی تا ډېر غټ شي وي الله اخره کې فرمایي کنه چې ګوره یاد ساته بنده زما نوم د جنت نه غټ دی نو د الله تعالی نوم غټ شو د الله تعالی بیا څومره غټ وي او د دې وجه تاسو ته یو آسان مثال درکم الله دې مونږ تاسو بار بار حرم شریف ته بوتلیږي نو حرم شریف چې اول ځل چا کتلی نه دا په ذهن کې یو نقشه وی چې یاره دا حرم شریف په چرته یو دومره شانتي کوټه وي لکه ویډیوګانو کې راځي زموږ موبایل ټول دومره وي چې کله سړی حرم شریف ته دن نشي او بیت الله شریف ته وردن نشي اولنې نظر په خانه کعبه باندې ولګيږي دا کم حاجیان صاحبان چې ناشتي بیا د انسان عقل کار نه کوي یار دا خو ډېر زیات غټ شي دی دا سیدو کنه چې کم حاجیان صاحبان تلی پاول ځل چې ته خانه کعبه وګوري انسان بالکل ورختا شي چې ما خو په موبایل باندې وړو کې شي کتلو خو ډېر زیات غټ شي دی زموږ د جمعات ته وړو کې ښکاری نو دا چې کم دی انسان ذهن ترازی چې جنت ډېر زیات لوی دی او الله خیر کې سوی زمانوم دا ډېر برکت والا دی دا انتهایی لوی دی او انسان ته چې کم دی جنت ملاویږي د الله تعالی د نوم په منلو سره الله دې موږ تاسو ته په دې خپل عقیده باندې مرګ را نصیب کړي تبارک اسم ربک او برکت والا دې نوم ستا د رب د نبی رسول الله والسلام ذل جلال خاوند الوی شان دې والاکرام او خاوند عظمت والا دې تاسو وګوره یو سړی یو کور ته بنگلی ته وردن نشي او دا بنگله خستوي وي سړی اتوماتیکلی ذهن زی ویره وی دا ډېر د مالدار سړی کور دی دا څه دا کنه دا څه بچ کم دی یو بنده با جنت ته وردن نشي او دا جنت چې دی ګوري 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 نو एकदम ذهن تراشي چې دا جنت کور د چا دی الله تعالی دلته بیا اخره کې د الله تعالی دیدار بکیږي الله دې موږ تاسو ته نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین